سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. مخکې مثال ویلاو د ظاهر او نص بیدا سی ویلو چې فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع چې دې کې یو د نکاح اجازت ده دا په نفس سما د فنکحوا سره معلومیږي مقصود نه ده مقصود دلته عادت ده ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نو دا ظاهر و په اطلاق کې اطلاق پر جواز چې نکاح جایز ده عادت کې دا عبارت مبارک چلیدل مقصود کې نه بیان دی عادت دې کې دا نص ته کنس دې ته وای چې د عبارتي او د واسطه لپاره د بیان دی مقصود وکذالک قوله تعالی دا شرط دا کول دی رب سبحانه چې لا جناح علیکم ان طلقتم النساء دې ځای کې رب فرمایي تاسو باندې چې باب ګناه نشته که تاسو زنانو ته طلاق ورکړو قبل المساس قبل الجماع مخکې د تسمیه د مہر نه تاسو طلاق ورکړو دې وخت کې چونکه دا زنانه غیر مدخول بها ده مہر نه د مسمى دې وخت کې متعه واجبه ده متعین فائدہ شرعي تور سره چې دې چې متعه ورکړي چې هغه نه فائدہ واخلي دې ځای کې نص ده او دارنګ ظاهرم ده نص خو دې ته وایي چې عبارت چلی دلای لپاره د مقصود نو مقصود دلته تطلیق ته هغه زنانه ده چې هغه مہر نه متعین یو او جما نه ورسره شوی نو دلته مقصود په دې آیت سره تطلیق ته هغه زنانه ده طلاق ورکول چې مہر نه مسمى جما نه ورسره شوی یو ابل مقصود ته استبداد د زوج ده استبداد باندې استقلال چې دا زوج مستقل په طلاق کې ته طلاق ورکول شي ا دې کې ده مختار ده دا نص په دې کې ده چې دلته رب فرمایل چې تاسو طلاق ورکوئ مخکې مې ساس نه چې جماونه ورسره کړي او مہر نه مسمى اگر زوج په دې کې مستقل ده په دې کې ده مختار ده دې کې هیڅ ګناه نشته ا دې وخت کې متعه واجبه ده مہر خو نه ده مسمى حتی چې نصف مہر واجب شي مہر نه ده مسمى نو متعه واجبه ده او دې ته اشاره ده په دې آیت کې چې نکاح بيدا تسمیه المهر نه هم صحیح ده ولی ځکه دلته طلاق عبارت ده چې طلاق جایز ده او طلاق فرض نکاح ده نو معلومه شي چې نکاح صحیح ده بيدا تسمیه المهر نه په دې کې ده ظاهر ده عبارت مقصود ده چې تاسو طلاق ورکوئ شو قبل المساس مخکې د جمانه او مخکې د تسمیه المهر نه په دې کې زوج مستقل او مختار ده دې کې دا نسته مقصود ته نه ده او اشاره دې ته ده چې نکاح به د مہر نه ټیک ده ځکه دلته مہر نشته او طلاق ټیک دي طلاق فرض نکاح ده نو معلومه شي چې نکاح صحیح ده به د تسمیه المهر نه هم به د جمانه جما دې نه وي شوی خو نکاح وشو دا مسله شو وکذالک قوله تعالی دا رنګ نص او ظاهر په دې کول دی واجب تعالی کې همستا چې لا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو ان طلقتم النساء کتاس طلاق ورکو زنانه وتا مالم تمسوهن تو پر تاسو جما نه وسره کړي او تفریضوا لهن فریضه او تفریضوا لهن فریضه ای الا ان تفریضوا لهن یا حتی تفریضوا لهن فریضه حتی چې تاسو دوته مہر مقرر کړئ یعنی نموی مہر مقرر کړئ طلاق ورکوای شو جما مونږ ورسره کړی
او تفرض لهن ان حتی تفرض لهن فریضه او هغه مہر مو نه مقرر کړی. نص فی حکم من لم یسم لها المهر، دا نص ته په تطلیق دی هغه زنانه کې لم یسم لها المهر چې دې پر مہر نه متعین یو او جما نه ورسره شوی. وظاهر دا اصول شاشي ظاهر وای، دا ظاهر ټکای نه ده پکار، دا سی عبارت پکار ده. نص فی تطلیق من لم یسم لها المهر، دا نص کا مقصود تیرا طلاق ته هغه چا ده چې مہر نه مسما یو، او نص ته په استبداد زوج کې چې زوج مستقل ده او مختار ده، ادمانځ کې د ظاهر ویل دي، دا نه ده صحیح. ظاهر ورسته خبره ده فی استبداد زوج په استقلال د زوج کې او په اختیار د زوج کې چې زوج په دې کې مستقل ده بالطلاق، د طلاق ورکول. و اشاره الى ان النکاح بدون ذکر المهر یصح، ادا اشاره النص ته په دې خبره کې په دې آیت کې اشاره د نکاح ته چې نکاح به د مہر نه صحیح ده. هلکه مونږ کلام په اشاره النص کې نه ده، مونږ کلام په ظاهر کې ده چې ظاهر مونږ ته وایي چې دا ظاهر په دې کې ده او نص په دې کې ده. نو نص خو په دې کې شه چې دا ویل ظاهر په چا کې شه، دلته اشاره النص وایي چې دا اشاره النص ده. جواب دی چې اشاره النص دا منافی نه ده ظاهر سره. اشاره النص هم ده په دې کې چې طلاق صحیح شو، خو معلومه شو چې نکاح صحیح ده کنه، ځکه چې طلاق فرض نکاح ده. نو دا اشاره د نکاح صحت ته به د مہر نه، دا اشاره نکاح ته به د مہر نه، دا عین ظاهر ده. ان دا ظاهر المعنی ده او مقصود نه ده. مقصود دا بل مسله و چې تطلیق ته دغه زنانه صحیح ده چې جما نه ورسره شوی او تسمیه د مہر نه شوی، زوج په دې کې مستبد ده یعنی مستقل ده مختار ده. و اشاره ادي کې اشاره ده، خلک به اشاره څه لپاره وایي اشاره النص ظاهر دی وایي کنه، ځکه باز خو په ظاهر نص کې وو ادا اشاره وایي، دا څه لپاره وایي دا په طریقې دی استطراد سره وایي. استطراد بنا اتفاق، دا اتفاقاً وایي. اگر دلته مدعا دلته اشاره النص نو، دا علی سبیل الاتفاق وایي او مقصود ظاهر نص دی. و اشاره دا اشاره ده دیتا په طریقې دی استطراد سره وایي، اتفاق سره چې ان نکاح بدون ذکر المهر صحیح. نو چونکه مقصد ظاهر نص وو اشاره نه و، مگر نص نه دا فائدہ حاصل دله په طریقې دی اشاره سره، ځکه اشاره ویله په طریقې دی اتفاق سره چې نص نه په تور دی اشاره دا معلومیږي چې نکاح به د ذکر د مہر نه صحیح ده. وکذلك قوله سبحانه قول النبي المبارك صلى الله عليه وسلم مملك ذا رحم محرم منه وتکاله. حضرت فرمای صلی الله علیه وسلم څوک چې مالک شي د ذا رحم، ذا رحم معنا ذا قرابت، ځکه چې رحم کې تاسو سره شریکی مرچدانه دی انیا کې مور کې انیا دی انیا کې، دا ذا رحم دی. دا ذا رحم دو قسمه دي، بعضی ذا رحم داسې دي چې محرم منه دا په دې مالک باندې حرامېږي، او بعضی داسې ذا رحم چې مالک باندې نه حرامېږي. یو سره مالک شو د مینځه چې ذا رحم خوا محرم وا یعنی په ده حرامېدله. څنګه مثلا سړی خوري نو خور سړی حرام ده، موري مور په سړی حرام ده، دا رنګ تروري دا ذا رحم هم ده حرام ده. اکل ذا رحم حرام نه، یا لکه اوریرا یا لکه خورزه دا ذا رحم دي، رحم کې شریک دي حرام دي. اکل کله داسي چې ذا رحم وي خو محرم نه، لکه ترلور. نو ترلور چې د ذا رحم خدا تا سره رحم کې شریک ده بانیا کې ترلور، لیکن حرام نه ده ترلور. او چې د دوه صفته جمع شي چې هم ذا رحمی هم محرمی، نو کله ذا رحمی هم محرمی دواړه، لکه مثلا لور ذا رحیم هم ده او حرام ده، دارنګه خور ذا رحیم هم ده حرام ده، دواړه دي. کله ذا رحمی حرام نه، لکه ترلور
زه رحیم ده تا سره قرابت کې رحیم کې شریکه ده لیکن حرام نه ده یوه اکله حرامه یا زه رحیم نه لکه وخت رضایي خور خو حرام مده نکاح غیر سره خو زه رحیم هونه نه کنه تاسو خو په قرابت کې په رحیم د مرچدانه کې هونه ده شریکه خو رضایي خور ده نو حرام ده خو زه رحیم نه ده نو حضرت داسې وفرمایل چې مملک زه رحیمی محرمی منو چې قرابت والی حرامي او دې سره مالک شي او تکاله دا په دې آزاد ده بدون صنع هیڅ عمل ته ضرورت نشته سیده آزاد ده خو ایتک خو فرد ملک ته چې ملک نه به ایتک څنګه راځي نو ایتک متفرع په ملک ته نو دا نشته په دې کې دا آیت چې قریب مستحق ته ایتک تا ولې وی فرمایل کنه چې او تکاله یو سره چې ذکرابت مالک شي دا په آزاد ده نو دا نستا مقصود ته نه استحقاق ته قریب ده چې دا قریب ته چې وی چې داسې قریبي چې زراحیم یا محرمي نو دا مستحق دی ایتک تا دې کې دا مقصود ده د عبارت ظاهر د ثبوت الملک کې یعنی دینه دا معلومیږي چې ته مالک یې اگر کدا عبارت دې پر نه چلیدل چې ته مالک یې عبارت خو دې پر و چلیدل چې څوک مالک شي دغه قریب او ته کاله دا په عذاب ده خو ظاهر د پدې کې چې ته مالک شوې یعنی مالک کېدل ته نه ظاهر دي یعنی دا معنی ظاهره ده غیر مقصود ده ظاهر خو دې ته وایي معنی ظاهر نفس لفظ ده او مقصد نه الناس مقاصد نه څنګه ظاهر ده په ثبوت ملک کې ځکه یې تک فرض ملک ته وایي ایت خاص نه راځي چې ملک نه ځکه ویلا وکذالک دارنګ دا کول دی نبی اقدس صلی الله علیه وسلم مملک ذرهم څوک چې مالک شي قرابت ور محرم مینو چې د باندې حرامي وته کاله نسل دا نس کا مقصود پکې استحقاق الید کې القریب مقصود پکې دا ده چې قریب مستحق دی تکتا وظاهر ادا ظاهر ده فی ثبوت الملک له چې ملک د قریب ثابت ده حکم الظاهر والنص وجوب العمل بهما امانه کانو خاصین ما احتمال اراده الغیر دا یو اختلافي مسله ده چې ظاهر خو معنا ظاهر ای خو مقصد نه النص خو دې ته وای ما سیکل کلام لاجلی یو مقصد ته وای چې کلام عبارت دغه پر رواني د خپل مقصد ته ور رواني ادالي په مقصود باندې دا نص ده او ظاهر النص چې دا خاص عام سره جمع کیږي ځکه ظاهر نص دا د یو مقسم اقسام دي خاص عام خو د بل مقسم اقسام دي ځکه خاص عام خدا د لفظ موضوع اقسام دي چې معنا پر وځي بس به چې معنا وي فردي وي به خاص چې معنا وي افراد ډیری به عام دغه نه خاص او دغه خاص عام دا ظاهر نص کې دی ځکه ظاهر نص خو د بل مقسم اقسام دي چې هغه تقسیم دی لفظ ده په اعتبار د ظهور خفا سره نو یو شاید خاص یا ظاهر دی وي یو شاید خاص یا نص دی وي یو شاید عام یا ظاهر دی وي یو شاید نص یا عام دی وي دا جمع کیږي ظاهر دی معنی دی ظاهر ہے مقصد دی نه ایله خاص یعنی دا یو معنی دی یو فرق دی عام دا یو معنی ډیر افراد یو نص دی وي مقصد پر دی چلیدلای نص دی وي خاص دی وي ولید خاصی یو معنی یو فرد دی کنه عام کې دی چې دا یو معنی ډیر افراد نو عام خاص دي ظاهر نه سره جمع کیږي ادا دا چې د یو مقسم اقسام خپل منځ کې جمع کیږي دغه دوه کې تباینی د کیسم فعل حرف چې دا د یو مقسم اقسام دي چې کلمه ده لفظ موضوع دا اوس خپل منځ کې جمع کیږي چې اسم فعلی هم اسم معرفي ا دې یو مقسم اقسام بل مقسم اقسام سره جمع کیږي ځکه دوه کې تباین نه وي دوه کې نه تردید را سبیل التناقض اسم فعل کې خو تردید ده په سبیل التناقض سره تناقض ده بګي یا بدای یا به معنا مستقله زمانہ بنئ یا به معنا مستقله زمانہ بوي یا به ځای معنا مستقله نه یعنی تردید ده په سبیل التناقض سره
بل اقسام چې دي هغه سره خو دوه منافات نشته انه دوه منځ کې تناقض شته لکه اسم فعلات په کلمه اقسام دي بیا اسم معرب مبني راځي بیا معرب اقسام راځي مرفوعات منصوبات مجرورات خدای اسم سره جمع کیږي مرفوع دی منصوب دی مجرور دی چې دا ورسته نور اقسام دي دا اسم سره جمع کیږي اوس دا مسله ده کوي او دا اختلافي مسله ده یو مسلک ته ابو منصور ماتوریدی ده ادار مشایخ ماورا دیار ماورا النهر ادارنګ بعض معتزله وای دو څه وای دو داسې وای چې دغه ظاهر نشته ده دی باندې عمل واجب ده خو ځوانن نه قطعا کتی ته ورنه ده واجب ځوان درجه کې واجب ده په ظاهر نس باندې عمل واجب ده ځوانن نه قطعا مام ده دینه کدا ظاهر نس خاصی لکه خاص سره خو جمع کیږي اکا عامی خو عمل په دې واجب ده خو ځوان درجه کې قطعی درجه کې یقین درجه کې نه ده ولې نه ده که خاص یا که عامی دغه ظاهر نس که خاص یا که عامی خو عمل په دې باندې واجب ده ځوانن نه قطعا دا مسلک ته دی ابو منصور ماتوریدی او د ملګرو بعض معتزله چې دا مونږه امام ده ابو منصور ماتوریدی په اصول د علم کلام کې علم کلام چې کوم اصول دي چې کوم بیان کړی دي دا کې دا مونږ امام ده یا احناف یعنی مقدم شخصیت ده خدا ولی ابو منصور ماتوریدی یا د ملګری بعض معتزله دا ولی وای دا څه کوي چې ګوره دا په مدرسې د مجاز حقیقت دي دا د سره کا مجاز په دې وسره حقیقت ده هر حقیقت کې احتمال د مجاز تا یو نو هر عام کې احتمال د خصوص تا او هر خاص کې احتمال شته د بل معنی ځکه خاص خو یا حقیقت یا به مجازي حقیقت کې احتمال شته د مجاز نو خاص کې احتمال د بل معنی راغی عام کې احتمال شته د خصوص ازما من عام الا وقد خص عنه البعض لکه هر حقیقت کې احتمال د مجاز شته لہذا عمل هو واجب ده ځکه ظاهر ده نستا خاص تا عام ده خود کتی دي دا خو یعنی دا خو نصوص کتی دي عمل واجب ده خو قطعا نه ده ځکه احتمال د غیر شته کې لکه حقیقت کې احتمال د مجازي عام کې احتمال شته د تخصیص ادغه ظاهر نس خو عامي یا بخاصي عام کې احتمال د تخصیص شته خاص کې احتمال شته ځکه خاص کا حقیقتي احتمال د مجاز شته کنه دا دو ویلا اما تین دغه ته ترجیح ورکړي عدالت یو بل مذهب ده چې عام مذهب ده د مشایخ عراق ادینه کرخی ده قاضی ابو زید ده ادا سی وای چې نه سړیا کتاب سنت کې چې ظاهر وی یا نسوی السنت خو متواتر ده سنت متواتره لکه کله سنت خبره وای دي کله مشهوري او کله متواتری کله له متواتر کې اقسام دي کتاب قران عظیم شان نو دو وای چې کتاب سنت متواتره دا خو بالکل کتی دي علم کتی ده عمل کتی ده نو هم عمل کتان شو یعنی وجوبا عمل واجب ده کتی تور سره هم علم واجب ده علم نه اعتقادم واجب ده قطعا عمل واجب ده قطعا نه ځوانن دغه دا قران ده بیا متواتر ده یا سنت متواتر ده قران خو خپل متواتر ده نو که قران کې ظاهر ده کا نستا اکا خاص تا کا عام ده دغه ظاهر خو خاص ګرځي عام ګرځي دغه نه خاص ګرځي عام ګرځي دا واجب ده په دوه باندې عمل قطعا و یقینا علم واجب ده به معنی اعتقاد اکته دا خبره کې الکدا ودی چګړي چې عام کې احتمال شته د تخصیص
خاص کې احتمال شته، عام کې احتمال شته د تخصیص، لکه حقیقت کې احتمال د مجاز شته. دا خاص خبرې دي، دا خو احتمال غیر ناشیان دلیل ده، دې باندې دلیل نشته. اسی احتمالات خو نه دي معتبر. کیسه یو سره احتمال بیانې چې احتمال څه چې د چتر وګرځي، دې باندې خو څوک عمل نه کوي په دې احتمالاتو، انا دا معمول بیا ګرځي. نه دا اسی احتمال ده چې حقیقت کې احتمال د مجاز شته، چې دلیل یې پاسه بیا ټیک ده. عام کې احتمال د خصوص ده، خو چې دلیل یې کوي او اسی احتمال باندې خو څوک عمل نه کوي. دا مذهب راجح ده، خو ماتین دا یو ذکر کړی دا ولنایو څنګه وای حکم ظاهر و نص، حکم دی ظاهر او نص وجوب العمل بهما، دا دا چې عمل په دوه باندې واجب ده. عامین کان او خاصین، کدوړه عام او که خاصی. چې عام خو احتمال دی تخصیص ده، چې خاصی نو احتمال شته پکې، ځکه حقیقت په مثلا نو احتمال د مجاز شته. ما احتمال اراده الغیر، سره د احتمال د اراده د غیر نه دا پکې شته. وذالک بمنزله المجاز معلومه حقیقت، ادا داسې احتمال ده د غیر. وذالک دا عام کې احتمال د اراده الغیر، دا په منزله د مجاز د سره د حقیقت نه، لکه حقیقت کې احتمال د مجاز شته. دا یعنی عام کې احتمال د غیر، دا سه دا لکه احتمال د مجاز په نیوه سره حقیقت ده. بمنزله المجاز په مرتبه د مجاز کې د سره د حقیقت نه. ولا ذا کلنا اذا اشترى قريبه حتى اوتقاله يكون هو موثقا ويكون الولاء له. دا وای ولا ذا کلنا بنا په دې مونږ وای، په کوم بنیاد وایو چې ظاهر نص حکم دادا چې عمل په دوه واجب ده، سره د احتمال د اراده الغیر نه احتمال شته د غیر، لکه حقیقت باندې خو عمل واجب ده، خو سره د احتمال د مجاز نه. دغه بنیاد باندې مونږ وایو اذا اشترى قریبه حتی اوتقاله، یو سړی قریب واخسته حتی آزاد شه په دې باندې، په دې موثق باندې. یکون هو موثقا، دا مشتری مالک څه ده موثق شه. ويكون الولاء له، ولا بده پرای. مسله دا ده چې سبب دی ولا ای تکتا کای تاکتا. اعتاق خو عمل اختیاری ده چې ته بالکسب ول اختیار آزاد کی، دا اعتاق ته مزید دی. ایت خو لازمی ده، دې کې اختیاریت نه ده ضروري. نو چې سره والی ګرځي د خپل آزاد متولی ګرځي، ا دې موثق میراث په هم د ترسي د متولی ته چې چا د آزاد کړی ده. نو سبب دی ولا څه ده چې د متولی د خپل موثق ادي ته ولایت حاصل ده په د باندې، ادي یو میراث د ترسي مرګ نه بعد د موثق ول. دا سبب دی ولا څه ده د ولایت او د مشری ادي تصرف سبب یې څه ده. نو بعض وای اعتاق ته، اعتاق عمل اختیاری ده چې بیل اختیار آزاد کی. ا بعض وای ایتک ته، بعض اعتاق یادي بعض ایتک یادي. څوک چې اعتاق وای دا دلیل وای الولاء لمن اعتق، ولا هغه چا پر چا چې عمل کړی دی اعتاق بیل اختیار، دا داسې وای. نو معلومه چې سبب دی ولا اعتاق ته. ا بعض وای نه نه سبب دی ولا ثبوت دی ایتک ته، چې ایتک راشي په ملک ته مالک باندې. دلیل دا ده من ورث القریبه اوتقال ملکی، څوک چې د قریب مالک شو اې په ملک دی آزاد، بس خلاص. دې له وجه ګوره ولا اضافت اعتاق ته کیږي. خلک وایي ولا الاتاقات، داسې نه وایي چې ولا الاعتاق. نو دا اختلاف شو چې اعتاق خو فعل اختیاري ده چې ته په خپل کس باندې آزاد یې، ایتک نه ده فعل اختیاري. نو څوک چې وایي چې ولا اعتاق له وجه راځي، دلیل دا وایي چې الولا لمن اعتق، ولا اعتق پر ده چې چا عمل دی اعتاق وکړ. څوک چې وایي نه ایتک باندې ده چې ایتک په خپل ملک کې وي، بس دا ایتک سبب د لپاره دی ولا بس ته والی اته متولی اته وای وارث ګرځي ده. ا دلیل دا ده چې من ورث القریب اوتقال ملکی، څوک چې د قریب مالک شوی نه د په ملک کې د آزاد ده. نو ګوره دته وارث ویله من ورث القریب اوتقال،
نو سبب دی ولا ایتک ته اعتاق نه ده. والا هذا کله بنا په دې مونږ وایو چې اذا اشترى قریبو یو سړی یو قریب واخلي حتی او ته کاله په دا آزاد شه یکون هو موتکن دا مشتری مالک دا موتک ده و یکون الولاء له او ولا بد پرای چا پروي د مشتری مالک پروي. دا په کوم بنیاد وای؟ دا بنا بر ظاهر دا ده من ورثه څوک چې وارث او ته کاله په دې باندې مدا سړی آزادي او ته کاله ملکی دې ته مونږ ترجیح ورکو. دې حدیث ته لہذا ایت کې د په ملک واقع ده. نو دا آزاد شو ایتک لوي ایتک راغی او ولا د موتیک پاره شو